أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نننی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ رکوع نمبر 12 آیات نمبر 102 103 دو آیاتونه ویلې کېږي او دې سره به چې نو 12 رکوع هم پوره شي. دې کې لکه شانتي خبره ده نو دا لږ په غور سره چې نو هغه واورو چې بیا پې پوه شو. الله جل جلاله اوس په دې ځای کې د یهودو یو بل خباثت او د هغوی یو بل قباحت ذکر کوي. الله وی د یهودو چې نو هغه پسې پسې ورپسې شول، سحر او جادو باندې چې ورپسې شولو. نو دوی بیا ځان چې نو هغه یو بد کار دا و چې سحر او جادوی مشغله جوړه کړه او د سحر او جادو د مشغلې جوړولو سره سره دوی بیا دغه سحر چې نو مؤثر هم وګڼلو چې حالن کې سحر دا مؤثر چې نو هغه نه دی، نو دوی دغه سحر دا کول دای مشغله جوړه کول او دغه مؤثر ګڼل چې نو هغه مؤثر حقيقي وګڼل او حالن کې مؤثر حقيقي د دایم شروع کو. الله جل جلاله وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شیاطین نه چې نو مراد سني نو چې شیاطین نه مراد چې نو هغه شیطانان پیریانو هم کې دی شي او د شیاطین نه مراد چې نو شیطانان انسان چې نو هغه هم کې دی شي. دواړه قسم چې نو هغه شیاطین چې نو هغه د مراد دي. وزدن چې نو هغه قسم نو سحر ستوي، معجزه ستوي لیکيږي، کرامت ستوي لیکيږي، ارهاص ستوي لیکيږي، معونت ستوي لیکيږي، اهانت ستوي لیکيږي. دا یو سوچ نه نو هغه الفاظ دا استعمالي کې دا شزونه د دې په منځ کې چې نو هغه فرق دی او دغه فرق دراتلو لپاره صحیح او راجح قول هم دی چې دا کمې پرشته الله جل جلاله را لېږل وي د دای هم دغه فرق د واضح کولو لپاره را لېږل وي. چونکه د حضرت سلیمان علیه السلام په دور کې چې نو هغه کفر د سحر او جادو چې نو دا ډیر زیات سوا شو. حالن کې یو قول چې نو هغه په کتاب نه چې دا زمانه د ادریس علیه السلام راجع قول مطابق چې نو بعض وی دا علامت دا چې نو اشرف علي تنویر رحمه الله بیان القرآن کې لیکنی هغه صحیح خبره ده د زیاده د دور چې نو دا هم متعین نو چې دا د سلیمان علیه السلام په دور کې راغلو، ادریس علیه السلام په دور کې ول، خو بنی اسرائیل کې یو دا دور داسې چې نو هغه تیر شوی دی چې په هغې کې د سحر جادو ډېره لویه چې نو هغه چرچه وه او بیا خصوصا چې نو په بابل ښار کې چې دا د عراق چې نو هغه مشهور او معروف ښار دی په دې ښار کې ډېر زیات ولو. نو بهرحال نو یو چې نو د پیغمبر معجزې او یو کرامت د مسلمان او یو د مسلمان چې نو هغه د ولی کرامت نه د عام مسلمان معونت وي او د پیغمبر په لاس چې قبل النبوت کم شیز وي نو دا هغې ته ارهاص وي چې بعد النبوت وي نو بیا هغې ته معجزه وي.
او کم چې مدعی چې نو هغه وي نبوت چې نو هغه دعوه کوي په دروغ سره د هغه په لاس چې کم وي نو د هغې ته بیا ویلی کېږي اهانت. نو دې شیزونو کې لږ ټی فرق دی. سحر دا ویلی کېږي هغې ته چې د هغې دپاره په لغت کې هغه سحر ویلی کېږي هغې اثر ته چې د هغې چې نو سبب خفي په وجه باندې چې کم اثر راشي دې ته ویلی کېږي سحر. د هغې اثر پسې شاته سبب چې دی نو هغه وي خو دغه اثر او سبب چې دی نو دا خفي وي. معجزه کرامت په دې کې چې نو اسباب نه وي. معجزه کرامت چې دی نو هغه په دې کې اسباب دا چې دی نو هغه پکې نه وي بلکې دغه چې دی نو من جانب الله په دې کې د بنده اسباب اختیار چې دی نو هغه نه چلیږي. لکه مثال په طور کې معجزه هغه خارق العادت کار ته ویلی کېږي چې کم د الله د پیغمبر په لاس باندې چې دی نو هغه ظاهر شي. خو د پیغمبر په لاس چې کله دغه کار ظاهر کېږي نو دا د پیغمبر په خپل اختیار سره نشي چې څه ټایم هم پیغمبر غواړي هم هغه ټایم چې دی نو هغه دی ان ټایم چې دی نو هغه شانتي هغه کوي. دا د پیغمبر په اختیار کې دغه هم نه وي. دې ته ویلی کېږي معجزه. او دویم چې دی نو هغه کرامت دی ویلی کېږي کرامات الاولیاء حق. نو د نیک مسلمان د ولی په لاس باندې چې هغه کمالت ته رسېدلی نو د ولی په لاس باندې چې کم خارق العادت شي ظاهر شي نو دغه ته ویلی کېږي کرامت. خو دا کرامت د ولی په اختیار کې نه چې دې څه ټایم غواړي او د دغې چې نو هغه خلکو ته څه کوي دا ښیي. دا د په اختیار کې چې نو هغه نه غیر اختیاري د په لاس باندې چې نو داسې کار دا کېږي. خارق العادت څه ته وایي نو خارق العادت دې ته ویلی کېږي چې د خلکو د عادت چې دی نو د خلکو د ذهن د خلکو د خیال د خلکو د فکر نه بالاتر یو کار وشي. د خلکو د خیال د فکر د بالاتر یو کار وشي. لکه صلح حدیبیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه دی صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین رالل د الله رسول اوبو چې دی نو ضرورت دی اوبه نشته. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې چېرته وګورئ یو روایت کې راځي د هغې مفهوم دا دی چې هلته یوه ښځه د هغې سره مټکی چې دی نو د اوبه یې د هغې نه راوستې. یو دا نه چې هلته ځکه اوبه وي نو هغه اوبه یو دا نه چې هلته یو کچې شانتې ډغلو چینه وه اوبه مې کې لږې په ډغله کې جمع شوي. بهرحال نو درې واړه صورتونه کې حضور علیه الصلاۃ والسلام رالو خپل لاس مبارک چې نو په هغې کې کېښودو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګوتو مبارک نه چې نو اوبه راوتل شروع شولو. ټولو خلکو چې دی نو هغه اوبه وڅښلې ځان له چې نو اودسونه نه اوبه واخیستې ځان سره مشکزې چې دی نو هغه یې ډکې کړلې. نو دې ته ویلی کېږي معجزه. خدا د پیغمبر په خپل اختیار کې چې نو هغه نه. کرامت هم دغه شانتي خارق العادت چې دی نو هغه شی خو د ولي په لاس باندې چې دی نو هغه ظاهر شي نو دغه ته ویلی کېږي کرامت. د پیغمبر په لاس باندې قبل النبوت چې داسې خارق العادت شي دی نو هغه ظاهر شي نو دغه ته ویلی کېږي ارهاسو. دې ته بیا ویلی کېږي ارهاسو. او کله چې د عام مسلمان د یو ضرورت د یو حاجت وي د ځان له 2 رکعاته نفل وکړي الله نه وغواړي یا دعا چې دی نو ډېره په عاجزۍ وکړي خپله عاجزي او محتاجي الله ته ښکاره کړي او الله رب العزت د دغه کار چې دی نو هغه وکړي نو دې ته ویلی کېږي معونت. یعنی الله رب العزت د ده چې دی نو مدد او نصرت وکړلو نو دې ته بیا معونت ویلی کېږي. او یو چې دی نو هغه دی اهانتو. نو اهانت دې ته ویلی کېږي چې کله چې دی نو هغه کم کس د دروغو چې دی نو دعوه وکړي العیاذ بالله ځان ته پیغمبر وایي نو د ذلت او د اهانت دپاره الله رب العزت د په لاس باندې هم خارق العادت شي چې دی نو هغه ظاهر کړي د په اختیار کې چې نو هغه نه غیر اختیاري بلا سبب د لاس باندې چې یو کار ظاهر شي هغه وي خارق العادت خو هغه د اهانت او د رسوایۍ سبب جوړ شي. لکه مثال کے طور پر مسلمة الکذاب دې چې نو د کله د نبوت دعوه وکړله نو چې د نبوت دعوه یې وکړله نو خلک ورته چې مونږ خو د نبي چې نو معجزات لیدلي نو ستاسو معجزات دي. نو یو کس هغه وله چې نو داسې چل وکړو زمونږ هغه باغ کې نو اوبه نشتې بوټي وچېږي تاسو راشئ هلته چې نو اودس چردام وکړئ او داسې اوبه ورته واچوئ چې هغه بوټي چې نو هغه روان شي.
د صحیح ده د چې کله لاړو باغ ته چې نو هغه او د سیو کو هغه شته بوټي وچ کړه نو دا خارق العادت شي چې په لاس ظاهر شو خدا په تور د اهانت یا چې نو هغه چلو شو بل یو کس نو هغه له ماشوم راهستو هغه ماشوم چې نو هغه سترګه یو صحیح نو یو روغ یو نو د لراوست دا دم کا تو چې نو هغه ځان ته پیغمبر وي نو دا دم کا چې د سترګه خشي د چې نو هغه دم کو چې لاس پراخ کو دا هغه بل امړند شوله نو دا اوس خارق العادت شیزو خو په تور د اهانت چې دی نو هغه ظاهر شولو نو خارق العادت چې کله چې نو د دروغ نبی په لاس باندې ظاهر شي نو دې ته بیا ویل کېږي اهانت او دا اوس هم ډېر شي قصې د خلک کې مختلف طریقو سره بارن نو مونږ وایو چې سحر د پاره شرط چې نو هغه دا دی چې د هغې دپاره به اسباب وي خو دغه اسباب به بالکل خفي د دې به اثر وي د دې پسې به شاته اسباب وي یا به څه کلمات وي یا به چې دی نو هغه څه طریقه وي لکه بعض وخت کې تاسو که خیال مو کړی سحر کې اکثر چې دی نو هغه د انسان اعضا چې میلاو شي په هغې باندې ډېر خطرناک سحر کېږي لکه مثال په طور کې د چې نو نوکونه شول اخته شولو نو دې شیزونو کې که مونږ خیال مو کړی تیر درس کې ویلو حضور علیه صلات وسلام باندې چې کوم سحر شو د هغې چې نو هغه ډېر اثر یو وجه مونږ ویلو هغه پکې دا مو که نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر مبارک چې دی نو هغه اخته یې اغوستي ولو نو دې کې اسباب وي خو دغه اسباب خفي وي کلمات پکې خو دغه کلمات چې نو هغه په خفي طریقې سره چې نو هغه کېږي نو به هر حال په هغې کې اسباب ظاهره چې دی نو هغه معجزه کې اسباب ظاهره نه نو په دغه دور کې چې نو هغه سحر دومره سیوا شولو چې د هغې د انتها د وجې نه الله جل جلاله چې نو بیا دغه هاروت او ماروت دا دوه فرشتې علیهم السلام چې نو هغه راولېږلې اوس دا چې نو هغه کله نو د حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام د بدور کې چې نو پیریان شیطانانو به چې نو دا سحر دا به یې کولو نو چې کله به دوی دا قصې دا طریقې کولې نو سلیمان علیه الصلاة والسلام نه الله جل جلاله بادشاهي ورکړه او د الله نه غوښتل یې هم وه یا الله ماله داسې بادشاهي راکړي لا ینبغي لاحد بعدي چې زما نه وروسته داسې بادشاهي هېڅ چاته هم میلاو نه شي نو الله جل جلاله له بادشاهي ورکړه په انسانانو باندې په پیریانو باندې په ځناورو باندې په مارغانو باندې په هواګانو باندې په دې ټول شیزونو والا الله جل جلاله چې دی نو هغه بادشاهت ورکړو نو سلیمان علیه الصلاة والسلام دې وکتل چې دا خلک څه کوي دې پیریان چې دی نو هغه دغه جنات دې چې نو هغه سحر جادو کوي دوی بیا خلک چې نو هغه په دې لمسوي نو سلیمان علیه الصلاة والسلام به چې چا سره هم لیدلو هغه نه به هغه کتاب د هغه مواد چې دی نو اخیستل به دا ټول ډېر شي چې دی نو هغه د ټولو خلکو نه راجمع کړل خلک یې د دغې مصیبت نه خلاص کړل دی یې راواغېستل او د خپل تخت لاندې چې دی نو هغه یې ښخ کړل د دې دپاره چې دې ته څوک اصول ونه کړي دې ته څوک راونه رسي او دا وانخلي نو چې کله دغه شانتي وکړلو نو بیا سلیمان علیه الصلاة والسلام د کله وفات شولو نو دا شیطانان دی حرامیان انسان او د قشان جن شیطانان دی دواړه یو ځای شول او دوی په دې کې حرامیتوب شروع کړو حرامیتوب چې نو هغې دا شروع کړو چې دوه سره د سحر نورې هم طریقې مختلف ایجاد کړلې هغې ورسره هم ولیکلې او بیا یې چې نو هغې دا دقه ځای کې واپس دفن کړو د سلیمان علیه الصلاة والسلام چې کوم مهر دپاره کومه ګوتۍ وه نو هغه شانتې مهر یې جوړ کړو په ټولو باندې هغه مهر ولګو او هغې اصب بن برخیات چې نو هغه طرف ته منسوب کړو کله سلیمان علیه السلام قصه کې چې نو هغه به راشي انشاءالله چې دا د سلیمان علیه الصلاة والسلام ډېر خاص کس او دا هغه کس چې چا د بلقیس هغه چې نو تخت راوړو نو دا هغه طرف ته منسوب کړل چې د سلیمان علیه السلام مرګره او ټول چې نو دا د هغه لیکلي د هغه له دا مواد جمع کړي نو یو ته وی چې نو سلیمان علیه السلام علیه بالله د سحر په وجه باندې چې نو څه کړی دی حکومت دومره کړی دا هغه چې دا دومره نایاب حکومت و دی بس شاته ډېر لوی سحر و بلته او بیا ورته که ته نه منې جوی راشه هغه پلان کې ځې وګوره که هلته نول پراته جو بیا وایه او اوس هم که تاسو خیال کړئ عاملان له چې کله راشي هغه چې کم صرف د پیسو د خاطره چې نو هغه دا قصې کوي نو هغه هم سړي ته وایي که نه په دا باندې چې نو سحر شوی جادو د باندې شوی دی تعویض د باندې شوی دی او په پلان کې ځای کې ښه دی
او کنه باندې جوړ شه په قضیه کې پروت اوس چې د لاړ شي الته چې نو هغه سنه سپروت چې دی وای دا کیږي دا څوک د سه هر وخت وزګاری چې د ټوله دنیا چې نو هغه ګرځي تماشې کوي چې په دې ځکه پلان کې باندې دا چلو شو پلان کې باندې دا چل کوي نو به هر حال نو دې چې نو هغه د کله وکړه نو د دې سره چې نو هغه راواغستل نو خلکو کې د دې چرچا نور سیوا شو نو په هغه وخت کې چې کم د يهودو کې علما ول نیکان خلک ول نو دا غوي د دې خبره مخالفت وکړلو کم چې عام خلک ول نو دا غوي وی چې دا خو آسان کار دی د دې د حصول لپاره نو دغه خلکو سحر شروع کو دا غي یو لوی چرچ چې نو هغه شوله لکه څنګه نن سبا دور کې تاسو وګورئ هر دویم کس چې نو هغه ګیره غټي عوامل جوړيږي زه تاسو ته شمار کوم په دې لږ کې بچي نو هغه په دې مثال په تور کې د کړهکړ ډب سر دغه طلاق نه ول د دې پوری کما تاسو ته حساب کړو په مخکرس کې ماسي حسابون څه خبر رااله پای کې مدرسې کې منګ درس کو پایږي نو ما چې حساب کو تقریبا 15 پکې دي سوال چې ما پیژندل 15 پکې دا سوال چې ما پیژندل او باغې نه علاوه نور څه نو هر دویم شړې چې نو هغه وس د قشې چلیز د کړه او داغه عامل شوی دی نو باغ وخت کې هم د سحر جادو چې نو هغه دومره عام شو چې ټولو خلکو ده او بل غضب پکې باغ وخت کې موجود وسم د غضب راوتی اوس تاسو په علمیت باندې علم نه غړي په دې باندې چې نو هغه سوکتا نه دا کوي خو کتال تعویز لیکل درتلو تعالی ساخ او دم درتلو جو بیا لوی عالم علامه د زمانه خو کتا ورته یاره دا نشته او په خپل به کې منزل وایا ځان په خپل دا وظیفه کو دا کارونه چې نو عمل په خپل کو مړه تا ګور علم ما ته پیره یو کس ویلم بګه دغه یو ته دا لس دولس کاله اصل اړي نماز خو دې له نوم تله دا خو جنانو بدوت لري چې لو باندې سړی زده کوي خو زه خو دې له نوم تلې نو بهرحال نو وسم د قشان نو دغه چرچه ډېره شوه نو چې کله دغه زور واخیستو نو په دغه دور کې الله جل جلاله چې نو دوه فرشتې راولېږلې چې کم دا اصل او صحیح چې نو هغه تفسیر دقه دی نو دوه فرشتې الله جل جلاله هاروت او ماروت دا دواړه فرشتې بابل ښار باندې راولېږلې دې فرشتو چې نو خلکو ته دا خبر وښوله چې ګوره سحر دې ته ویلې کېږي معجزه چې نو هغه دا ده د سحر چې نو سیوا د نقصان نه بل یو فائدې چې نو هغه نشته لوی نقصان دا دی چې د دې په وجه باندې سړی اکثر مرتبه چې نو هغه د ایمان نه خلاصيږي او همیشه چې نو هغه د جهنم مستحق جوړيږي او دنیا کې هم د ایزای مسلم بلا وجه ور کوي او مسلمان لته نو تکلیف ورکول دا چې نو ناجیز او حرام دي او کله کله حلال وګڼل نو دا بیا باعث کفر دی نو ځکه دا غووي چې د دې نو هغه ضرر سیوا دی او فائدې چې نو هغه کم ده او کېږي به هم بیا هغه چې کم الله غوښتلی ځکه الله وی وما هم بضارین به من احد الا باذن الله د دې چې نو په دې باندې چاته ضرر نشي رسوله سو پورې چې د الله رب العزت معیشت چې نو هغه سره یو ځای شوی نه سو پورې چې الله رب العزت غوښتلی نه نو د دغه مقصود د لپاره الله جل جلاله دا راولېږه نو بیا دغه خلکو دې چې نو هغه سیده وي موږ ته تاسو دا سحر وخی نو هغه به ورته چې ګور دا کارونه دې طریقې باندې دا سحر دی او دې طریقې دا داسې چې وي نو هغې ته معجزه ویلی کېږي نو چې کله به دوی دا وي نو د خلکو به دغه غلطه دې واخیسته او هغه صحیح طریقه چې نو هغه به پرېښودله نو په دې وجه باندې دغه کېدل نو د دغې دپاره الله جل جلاله دا فرشتې چې نو هغه رالیږلې وي بله خبره اوس نو هغه سحر دا کفر دی او کنه په دې سړی کافر کېږي او کنه کافر کېږي نو وایي په کم سحر کې چې الفاظ شرکیه چې دی نو هغه ویلی شولو کم منتر کې الفاظ شرکیه چې دی نو هغه ویلی شولو یا په دې کې چې نو هغه ایزای مسلم خوږي خلک خو کوي د دې دپاره چې دا پلان کې په تکلیف باندې شي بې ماله شي بې اولاده شي بې ځوانه شي جنګ جګړې په کور کې پیدا شي نو دا کېږي د دې دپاره خو که دی حلال وګڼلو ځکه چې نو هغه په نص سره حرام شي حلال ګڼل په نص سره چې نو هغه حلال شي حرام ګڼل دا باعث کفر دی او یا په دې کې د غیر الله نه چې نو مدد وغوښتلی شو نو دغه سیر چې نو هغه بیا سبب د کفر دی چا چې هم د قصیر وکړو نو دا سړی چې نو که سړی او که ښځی نو دا کافر شلو ایمان نه چې نو هغه خلاص شو تجدید ایمان چې نو په ده باندې لازم دی اوس آیا چې نو ساحر قتلولی شي او که نشي قتلولی امام مالک رحمت الله علیه چې نو هغه او د شوافیو چې نو هغوی هم مذهب د هغوی هم دا دی چې ساحر سړی ساحر ښځې چې نو هغه بدله هغه قتل دی
امام ابو حنیفه رحمه الله چې نو هغه وای دا فاسق او فاجر دی قتل چې نو هغه مونږ نشو ویلی خو به هر حال که چېرته چې نو دغه سحر او کفر دغه چې نو دومره حالت د کفر ته لاړو او دی په د ایمان نه واختې د مرتد شولو نو د مرتد په وجه باندې بیا د کافر کېږي یا خو به ولې چې نو 3 ورځې مهلت ورکړي چې توبه وباسي او که توبه یې نه وباسله نو بیا حکومت وخت چې نو هغه د قتلولی شي عام چاته چې نو د اختیار نشته صحیح بیا اوس نو هغه دلته چې کم ذکر شوی نو دې ځکه اوس یو قصه ذکر کېږي او دغه قصه چې نو هغه ښه معتبرو تفاسیرو چې نو هم راغستې ده خو په هغې کې په آخر کې ورسره د هغو په بیا بحث کړی دی چې دا صحیح نه ده حدیث هم ذکر کړی دی روایت چې نو هغې د صحابو هم نقل کړی د تابعینو چې نو هغې هم نقل کړی دی خو د دې متعلق صحیح روایت او صحیح حدیث یو هم نشته نو د دې کې نو هغه ما چې نو هغه وکتل ولنن تفسیر ذخیرة الجنان دغه شانت دی نو هغه تفسیر سامی تفسیر جلالین تفسیر خازن صفوة التفاسیر او تفسیر چې نو هغه تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه تفسیر ابن کثیر دی لیکلی او بیا امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ذخیرة الجنان تفسیر چې نو معرف القرآن او تفسیر خازن دی بیا چې نو هغه دا خبر او سره فیصله کړی ده چې دا قصه دا روایت چې نو هغه مردوده غیر مقبوله دا چې نو مردود دی مقبول نه دی دا د چې نو د بنی اسرائیل چې کم منګړت روایتونه دي نو دا د هغې نه دی هغه قصه واقع چې نو هغه سره نو هغوی چې نو هغه په دې کې دا ذکر کړي وایي چې یو پیره پرشتو چې نو الله رب العزت ته وایي چې کله د انسان الیه یصعد الکلم الطیب الله رب العزت چې نو هغه طرف ته انسان چې کم اعمال صالحه کوي نو د اعمال صالحه بر اسمانون ته خیږي نو کله چې د انسان ګناه بر خیږي په دې پسې دروازې بند شي نو پرشتو چې نو اعتراض وکړو چې الله تعالی بنی آدم پیدا کړو او د خوځ په مخه اعمال مردوده چې نو هغه بر راځي نو الله جل جلاله ورته وي کله دوی کې چې ما کم خواهشات خوني د خواهشات می تاسو کې خودل نو تاسو هم د کارونه شروع کړئ نو دې پرشتو ورته چې نه مونږ دې نشو کولی مونږ چرته هم لا نقصې که یا الله مونږ چرته هم ستا نافرماني چې نو هغه نه کولی شو نه کو الله رب العزت ورته سیده وی تاسو کې چې کم برګزیدب چې نو هغه پرشتې تاسو په نس باندې دي وی هغه چې نه د هغې نه یو 2 کسان راکړي نو په د هغوی کې چې نو د هغوی وله یو هاروت او دویم ماروت دا 2 اعلی پرشتې چې نو هغوی ول ورکوي ما اول تاسو ته صحیح تفسیر وی خدا صرف دې لپاره چې دا غیر مردود قول نه که څوک کوي یا د وایي نو چې تاسو وله تصحیح کوئ په دغه نیت ده نو په هغې چې نو هغې کله وکړلو نو دوی دواړه پرشتې چې نو دوی کې انساني خواهشات یې کېښودل او دوی ته الله رب العزت وی خپل یو اسم اعظم وښولو نو دوی به سحر راتلل خلک بابل ښار کې په ځای نو هغه څه کولې فیصلې کولې قصې دا خبرې به یې کولې ماښام به چې کله چوټې شوله نو دوی به دغه پیسو وی اسم اعظم یې واپس په اسمان ته وختل وی داسې دورانه کې نو هغه تله یو ورځ نو یو ښځه راله تفسیر چې نو رازي امام رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې نو د هغې نوم هم ذکر کړی وی د هغې نوم چې نو هغه بدی خط و بدی خطو نو بدی خط دا غې نوم بیا وروسته ورته زهرا چې نو هغه ویلو نور تفاسیر ټول چې نو هغه د زهرا په نوم باندې ذکر کړی دا وایي کان احسن النساء واجملها دا انتهایی چې نو هغه ښکلې ښځه نو وایي د دې معنی د حسن چې نو هغه تمام نو دا راله او دې چې زما د قشانتي خاوند دی زما د هغه سره نه لګي تاسو زما چې نو دغه خاوند څه کوي مړ کوي یو کې چې نو حالت وي ماشوم دی چې دا ماشوم مړ کوي دوه ورته چې نه داسې نه کوو وی دې کله چې دوی په نظر ولګېدو نو د هغې هغه محبت حسن جمال چې دی نو د دوی زړه ته کوشو نو زړه ته یې کوشو نو د یوې بل ته چې نو هغه وی چې وګوره زما په زړه کې خو دې ته چې نو هغه نوره اراده پیدا شوه وی دې بلې پرشتې ورته چې زما په زړه کې ورته هم دغه اراده وی دوی د هغې نه چې نو د غلط مطالبه وکړه د هغې انکار وکړو چې تاسو زما دا کار وکړئ مخکې دغه پرشتې نو هغه کس قتل کوي چې ښه کدی نه قتلو جوی نه بیا سبا له بیا رانه سبا چې نو هغه رانه جوی دغه ورته چې تاسو زش چل وکئ چې زما دا پلان کې بت دی دی بت ته سجده وکئ نو دې بیا انکار وکړو چې نه دا مونږ نه شو کولی دا لاړه 3 ورځ باندې رانه وی 3 ورځ راله چې بار داسې وکئ چې دا ما تاسو له شراب راوړي دا وڅکئ نو دې د هغه شراب راواغېستل هغه یې وڅکل چې هغه یې وڅکل نو د هغې سره چې نه چل وکړو بیا چې نو هغه بت ته سجده وکړه کس قتل کو نو اوس ورته دی چې زه خو حل ویم خلکو ته
او دغه شان چې نو هغه سره وای زنا وکړه الیاذ بالله نو وای چې مونږ زو هغه خزي ورته بیا زهراوي کوس تاسو چې نو هغه څه کوي زو بخلکو ته حل ما ته یا هغه اسم اعظم وخی چې په کم باندې تاسو برځي او کدي سي نه نو زو خلکو ته حل نو دوی ورته چې نو بیا هغه اسم اعظم اخولو نو چې هغه اسم اعظم وخو چې دا تل جو دا غوي ونی ولا جمړی کړله وی چې مړی کړله نو دا هغې نه چې نو ستوری جوړ شو هغه بر اسمان ته وخته زهره ستوری چې نو هغه دې جوړ شلو او دا دواړه فرشتې هاروت او ماروت دا چې نو په بابل ښار کې هلته یو کوی دی د اختو نه چې نو دا یې ځوړند کړي او په هغې کې دا کړي نو کله چې دا کولې نو د الله د طرف نه ورته حکم رانو چې اوس تاسو وایه د دنیا عذاب غوره خوښوئ او که د آخرت عذاب چې نه خوښوئ نو دوی ته یې پته وه چې د آخرت عذاب خو نه ختمېدونکی دنیا دا ختمېدونکی دی داسې ښه ښکلي په تفصیل سره ذکر کړي ته بیا چې دا بالکل حق او رښتیا دی نو بیا چې نو هغې ورته دا وي نو دوی د ویښتو نه چې نو هغه په هغې کوی کې ځوړند کړل تر د قیامته پورې چې نو هغه به داسې نو ما وایي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه مفتی شفیع صاحب علامه سرفراز خان صفدر صاحب نر الله مرقده او تفسیر خازن والا د ټولو حضراتو اعتراض کړی وایي دا خبره چې نو هغه مردود ده دا صحیح نه ده وجه چې نو هغه وایي وجه نمبر 1 دا د قرآن آیات د سورت تحریم کې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون پرشتو صفت الله دا پیدا کړی دی چې دوی د الله ذره برابر چې دی نو هغه نافرمانی نه کوي او الله چې کوم حکم یې هغه په ځای راوړي دویمه وجه چې نو هغه دا چې الله پاک کله چاله عذاب ورکوي نو د هغه نه تپوس نه کوي او دې کې مونږ وایو چې دوی وایي چې دې پرشتو ته نو هغه اجازت میلاو شو چې تاسو د دنیا عذاب غوره کوئ او که د آخرت عذاب نو دا هم خبره دی چې نو هغه مخالف ده درېیمه وجه دا چې کله د الله پاک په طور د امتحان را لېږلو نو چې هم الله پاک په طور د امتحان را ولېږل نو دوی بیا څنګه چې نو مورد عذاب ټیراو شول داسې خو نشي کېدی چې ته هم یو کس باندې امتحان کې تورته چې ته دا کار وکړه او په دې مونږ صرف دوره کوو چې دا کسان لکه مثال په طور کې ته والا 400 سرګټ ورکړي چې دغه ځای کې دا کېنه ولګو هلکه چې کم ملګري دی هغه به ټول ستا خواله شي او بیا هغه پرېږدي او جیل ته هغه بوځئ نو یې داسې چېرته کېدی شي نو وایي دغه شانتې الله دوی چې نو د هغه له راویستي ولو او بیا چې نو سزا یې هم دوله ورکوله نو یې دا په دې ټولو خبرو نه معلومه دا شوله چې دا صحیح نه ده څلورمه خبره دې متعلق چې کم هم روایتونه ذکر شوي په دې کې یو مرفوع روایت نشته په دې کې یو هم چې نو د الله د پیغمبر د سند چې نو هغې برابر نشتی نو لہذا دې متعلق چې کم دا قول ذکر کېږي دا صرافه چې نو هغه دروغ او خطا دی بیا چې نو الله ذکر وما کفر سلیمان ولکن الشیطان کفروا يعلمون الناس السحر خلق ته چې نو هغه به دغه سحر خولو اوس دلته یو خبره چې نو هغه پاتې کېږي بیا یو خبره اوس دلته دا ذکر ده چې الله رب العزت وایي دا کار چې نو هغه دغه د سحر او د معجزې په منځ کې کم چې صحیح قول د صحیح تفسیر د مخکې شروع کې ما کوم دای چې کله کولو نو د فرشتو په لاس کې کوو نو دغه وخت د پیغمبر په لاس ولې نه ظاهرولو نو دا ځکه مخکې مونږ دا ویلو چې کم کارونه د نبوت د شان چې دی نو هغه خلافي نو هغه کار الله رب العزت د پیغمبر په لاس باندې نه کوي نو سحر چاته چې دی نو هغې ښکاره کول په طور د دی چې د تصریف پته ولګي نو دا هم د پیغمبر د نبوت د شان خلاف نو ځکه الله ونه کړل په فرشتو نو فرشتو باندې د دې وجې نه وکړل چې فرشتې د معصوم قوم دی خو دغه دپاره رالیږلو او نه به فرشتو باندې د دې د وجې نه څه عیب چې دی نو هغه راتلی شي ځکه د هغوی په حق کې صفا خبره ده نو دې وجې نه چې دی نو هغې دا ویلو بیا څلورمه دی نو هغه خبره الله وایي وایي څه کوي ما یفرقون به بین المرء و زوجه د دې لوی نقصان د ټولو نه وړاندې دی چې عموما اکثر کېږي نو د لاول د ښځې خاوند په منځ کې کېږي چې کله د ښځې خاوند په کور کې اختلاف پیدا شو دې سره اولاد تباه شو دې سره کور چې دی نو تباه شو دې سره خاندانونه چې دی نو هغه تباه کېږي نو عمومي طور باندې اکثر چې نو هغه داسې کېږي څلورم الله وایي چې نو هغه ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم د دې ضرر عام دی او نفع چې دی نو هغې د سره نشتی یو خو دا چې بل مسلمان یې په کړاو کې واچو او دویم دا چې دې په سبب دی چې نو د الله محسه کېږي د الله د عذاب مستحق کېږي خو ده ته په هېڅ پیدا نه میلایږي هغه چې په تقدیر کې کمی بیا به موقع کېږي
بل خبر شپږم ته خبره ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق چاته پته هم چې سیر چې نو هغه ناجایز دی او د وکړو الله وی د په آخرت کې اس حصہ چې نو هغه نه یعنی د به جنت ته نشتلې او د به جهنم ته ځي کله چرته حلال ګڼلی بیا خو کافر شو او که حلال نه ګڼلی ګناي ګڼلی نو بیا په دخول اولی سره د جنینو جنت ته نشتلې ماله د دې لپاره بچنه اس حصہ نه په آخرت کې ولا بئس شروا ما شروا به انفسهم الله وی ډیر بد وکړل هغه چې داغه په بدل کې دوی خپل نفسونه چې نه هغه سکړل خرڅ کړل لو کانوا یعلمون کاش چې دوی پوهیدل نو ځل تلای چې شروع کې الله رب العزت نه هغه خودي ته دوی چې نه هغه پوهیدل يعلمون یو دینو هغه سول دی خو پوهول او دلته وس الله وی کاش کده پوهیدل نو دوی پوهول خو کله چې دوی دغه ګناه پسې دومره ورپسې شول نو د دوی هغه پوهه چې نو په جهل بدله شوله بیا الله وی لو انهم امنوا واتقوا کچره دوی ایمان راوړی تقوا اختیار کړی سحر جادو نه ځان ساتلې لمصوبه من عند الله نو د دې لپاره بلوي ثواب د الله په نسبانه او هغه ډیر غوړه دی لو کانوا یعلمون کاش چې دوی پوهې دی الله دې موږ ته چې نو صحیح پوهه نصیب کړي وتمعوا او پیروي وکړه تابعداري وکړه دوی ما د هغه ستتلو شیاطینو چې وستل شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاہي د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو کړه سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین لیکن شیطانانو کفر او کفر کړو يعلمون الناس خودل بدی خلق ته السحر جادو وما انزل علی الملکین او هغه چې نازل شي ورا کو شي په دوو پرشتو باندې به بابل په بابل خان کې هاروت او ماروت د دوړو د جنو هغه نمونه دي وما يعلمان من احد او دبن خود له هیڅ یو کسته حتی تر دې چې یقول اویل بدوی انما نحن مونږ خو فتنه ازمیخ یو فلا تکفر پستاسو مکافر کېږئ فیتعلمون منهما پس دوی بچنینو از د کول د دې دواړو نه ما هغه کار یعنی هغه دم یفرقون به چې جدای به راوستل پاغه سره بین المرء و زوجه پمیز د سړی او داغه د خزې کې وما هم او نه دي دوی بزارین ضرر رسون کې به په دې سره یعنی په دې سیر سره من احد اس یو کس الا باذن الله د الله مگر په الله په حکم ويتعلمون ما يضرهم او دي چې نو از د کول هغه څه چې ضرر رسول دیتا ولا ينفعهم او پیدین رسول دیتا ولقد علموا او بشک دوی چې نو په لمن اشتراه چې هم واغستلو دا یعنی جادو هو زمير جادو راځي دی ماله نو نشته داغه د پاره فل اخرت په اخرت کې من خلاق صحیحا ولا بئس او ډیر بد ما هغه شراو چې واغستو به دا چې خرج کړو دی به داغه په بدل کې انفسهم خپل ځانونه لو کانوا یعلمون کاش دوی پوهیدلې ولو انهم او کچری دوی امنو ایمان راوړې وتقوا پرهیزګاری اختیار کړې لمصوبه نو ثواب من عند الله د طرف نه خیر ډیر غره لو کانوا یعلمون کاش دوی پوهیدلې